الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سورة بني اسرائیل آغا شروع پا کی سلور خبرو د سلور وجوه ذکرو چې کم خلق په دنیا کې دغه سلور کارونه او سلور خبرې کوي الله جل شانه هو په دوی باندې په دنیا کې عذاب را لېږي یو د هغې نه اولنۍ خبره اولنۍ باب چې پای کې ذکر د دوو خبرو چې څوک همیشه شرک کوي او د توحید د انکار کوي په دوی باندې به الله پاک عذاب را لېږي صورت کې دعوه ذکر شوی وای په ابتدا کې بیا په سلور دلائل عقلی نقلی وحیدا پیش شوی پس دا غینه واقعات بنی اسرائیل ذکر کړي او بیا باغ باندې د درې واقعات ذکر کړي بیا ترغیب قران ته ذکر کړو پس دا غینه بیا دلیل عقلی ذکر کړو او بیا تخفیفات ذکر کړو بیا رسته د صحیح او د هدایت او د گمراهی ذکر کړو ورسته دا غینه بیا الله من هغه خلق تعذاب نور کو کوم خلق ته چې منګ یو استاد او رسول نه لېګلې بیا دا عذاب ذکر وکو عذاب زکو ورکو چې دا خلق فسق فجور نافرمانی شروع کی نو باغوی باندې بیزله د عذاب ثابت شي هغه بیا خلق منګ تبا کو بیا یو عام قانون ذکر کړو بیا طالب د دنیا او طالب د آخرت ذکر کړو او بیا د غوروالی ذکر کړو پس دا غینه بیا د دریو خبرو ذکر کړو چې باغی کې یولس اوامر او سوارلس نواهی ذکر کول د هغې خلاصه داوه چې څوک هغه شرک نه کوي عذاب به په دنیا کې نه راځي څوک ظلم نه کوي عذاب به په دنیا کې نه راځي کم خلق احسان کوي په هغوی باندې به عذاب په دنیا کې نه راځي دا دغه پنځیشتو خبرو خلاصه وا چې امر او نواهی ورته ویل کېدي پنځه خبرې په دغه کې ذکر کړي نو دغه درې خبرې خلاصه وا ظلم شرک او احسان چې درې کارونه کېږي عذاب بیا ناراضي بیا پای کې اول ذکر شی لا تجعل مع الله دا الله سره څوک حقدار ما جوړوي بیا دویم ذکر شی پنه کې الله تعبدوا الا اياه فلا تقل لهما ولا تنهرهما بیا داغین رستا اوامر هغم ذکر شی وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر واخفض لهما جناح الذل ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا یقینا الله تعالی ترجو کون کی بار بار توبہ کون کی یا توبہ کون کی نو اللہ غفور دے بخانہ کون کے دے للأوابین لگا منگا دا بازی صلحات قیاد دوی دا ماخام نرست جکم نوافل دا کے دیتا اوابین دوی بلکہ دا محدثینو پا اصطلاح کی دیتا اوابین نوے لکی ځکه حدیث د مسلم کې راځي چې هغه وخت ویل کېږي چې په کوم وخت کې د دې اوښانو د بچو هغه خپې هغه سوځېدې نو چې کله انور راوخېږي د اشراق وشي وروسته د هغې نه بیا د 9 بجو کې دغه ټایم د ویل کېږي نو
چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړه په دغه وخت کې یو 8 رکعات وکړل دغه ته اوابین ویل کی بلکې اکثر زمونږ په ذهن کې دا ماخام نورسته کم شپږ 8 رکعات کو دي دا اوابین وي بلکې د محدثینو په اصطلاح کې او په حدیثو کې دی خبرې ته اشاره نه ده شوی بهرحال نبل کول دا سبب خبره نه ده خو کم لفظ د اوابینو نه دا بدغه اشراق نورسته چې کم مونږ په 9 بجې کې دغه ته ویل کیږي وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ورکوي خپلوانو ته حق داغوي مسکینانو ته او مسافرو ته ولا تبذر تبذيرا او مخرج کوي مال به بيزه خرج کولو سره هیڅ قسم نو دلته وس مخ کې ذکر وشو د والدینو نو دلته وس د رشتہ دارو ذکر کوي چې تاسو ورکوي مالونه هغوی ته د هغوی حقونه یا مسکینان ته نو داغو حقونه هغوی ته ورکوي یا مسافر دي نو هغوی ته د هغوی حقونه ورکوي نو مور پلار حق نورسته بیا د نور خلقو حقونه یوځای کیږي خور رور دغه ماما شو ترور شو مامال ترور دا دغه شانتی الله جل شانو یو انسان نه مال ورکړي نو بلکې دی به د مال دغه خپل رشتہ دارو ته ورکړي کده په دې سوچ ورکړي چې دا زه سره حکم احسان نه بلکې نه دا د سره د هغوی حق ته دا حق به هغوی ته ورکوي ځکه الله وایي وآت ذا القربى ورکوي خپلوانو ته حق د هغوی چې تعالی الله مال درکړی ستا په مال کې د هغوی حق دی که ته دی چې هلکه ما ورسره احسان وکړو ما دا وکړل ما دا نه الله چې درکړی دا د هغوی حق دی که ته ورکې او په هغوی احسان ګڼې بلکې دا احسان نه دی بلکې تا هغوی له ورکو تا د هغوی حق څه کو هغه ادا کو او بیا ضرورتمندو له د ضرورت مال ورکول لکه حدیث کې راځي چې یو سړي ډېر اهل و عیال وي بچي وي او هغه د سړی مال ورکوي چې د هغه راتلل له پیسو آمدني کمه وي او خرچ یې سوایي یو حدیث کې راځي یو عالم ذکر کړي وی جبریل امین وی که زه چېرته مخلوق کې پیدا شي ما به د هغه سړي سره ډېر زیات ښه کول کم سړی چې اولاد ډیر وي او د هغه د پیسو دا راتلل دا کم وي نو زبا هغوی سره ما ډیر ښه کول ځکه د هغوی له الله پاک اهل و عیال ډیر ورکړی او دې طرف ته خرچه پیسې مال هغه کم دی نو د دغې وجې نه ما به د خلکو سره څه کول هغه ډیر زیات ښه کول نو دغه شانتې چې کله سړی زکات ورکوي نو پکار دی چې کم رشتہ دار دي د دوی حق سیوا دی په نورو باندې چې پردو له ورکوي نو خپل له ورکول د دې دوچن ثواب ته میلاویږي یو رشتہ داری د بل حقدار دي نو یو طرف ته سړی یو طرف ته 100 روپۍ میلاویږي بل طرف ته زر میلاویږي نو هر سړی به زرو ته کوشش کوي چې کم سلو ته سو کوشش نه کوي نو دغه شان دی الله تعالی مال درکړی ته حقدارو ته ورکه خو بیا په حقدارو کې اول حق د چا دی د رشتہ دار دی چې په هغې کې تا د دوچن ثواب میلاویږي یو خو د رشتہ دارۍ دویم د حق د ادا کولو د الله د رضا کولو نو تا د په دې کې 2 ثوابونه میلاو شول او د دې وجې نه چې کم سړی هغه مال ورکوي او په دغه مال ورکولو کې د خپل احسان په سړي کوي نو دا احسان دا د انسان حق دی دا به طور کې ته به ادا کې او بیا علماو د رشتہ دار یو 3 قسمه جوړ کړي دي یو هغه رشتہ دار دی چې د هغې سره نکاح هم ناروا ده او رشتہ داري ده نو هغوی له ورکول دویم هغه رشتہ دار دی چې نکاح ورسره حلاله ده تره زوی شو د ماما زوی شو او رشتہ دار هم دي دریم هغه قسمه خلک دی بلکې رشتہ دار نه دی خو نکاح ورسره سره حرامه ده چې رضای مور شو رضای رور شو خور شو نو د دوی له مال نو دا د دوی ډیر حقدار دي الله به تا د دوچن مال د هغې درکوي که ته د الله د رضا لپاره ورکوې الله به بدله ډبل درکوي که د نوم ناموس دپاره ورکوې نو پیسې دې هم لاړ وي هندوس سړی خدای ناراضه وي هېڅ درته میلاو نه شول ځکه موږ خو اکثر کوشش دی چې دې سړي لی ورکو
چې هغه بیا سبا زما انډري کنه کته برکیږي راته موږ د الله د رضا پر خو دی بلکې حقدارو ته نه ورکو د دې لپاره یو سړی ته ورکو چې دغه سبا زما احسان مدي کنه چې هغه مال زکات راکړي نو کپلاره کې هغه غریب ویني نو هغه ورته بدوانه لاسونه جوړ کړي ولی چې دله یو 100 روپۍ ورکړي دي او چا چې ولا ورکړي جو هغه بیم دار ټیم دا بار کیږي ور شمال دا چل وک عقل ته ګلاړ شه دل تراشه نو تا د اخد دې لپاره کول شیخ صاحب رحم الله فرمایل ودا نیکی خو خر د خر سرم گئی دا خر راولګ یو خر وګره دوباره خر دیغه مخ کې بل خر وګره نو چې کله د ادوانه ګرول یو بل وګي خو بس د نیکی بدله کې نیکی ختم کړه نو دې ته نیکی نه ویل کېږي د دې وجینا چې سړی خګي بس د نوم ناموس نه بلکې د الله رضا دی لټي چې الله رضا یې ولټول چې دوانه ورته ملاو شي دنیا ورته ملاو شي او آخرت ورته ملاو شي او کنه دنیا لپاره چې مال خلق خو وي ما د پلان کې د ما سره ډېر خګړي التزما بیٹه کې تعریف وشي التزما په دکان کې تعریف وشي پلان کې د ما سره ډېر خوګل مال یو بوره وړه راولې غلو او د دې زماني پیسې ورکول هر سړی له بس غریب خلک دا اور بالانو بچی په کور کې جاړي دل دول خان سے سر باندې یو بورې د وړو کې او لست سوران ملو باسي چې لکه پته ولګي چې او چې دل پیسې ورګړي کنه نو دا الله د رضا ختم شي د خونن بګي نور چې بس په ټول ملک وګرځي په میډیا باندې چې او دیالکم لاسنه زکات ورکو خلکو له سور کړل دا موږ د رقیب لپاره کوم چې سبا موږ د خلک کینی پاسي چې ما د بخیرالي وي او ما د ګيري پاسي بچا باندې بوتل کې چیز کو داغه مقصدم د قنن ګرځیدل کچا د بلار سلام کو داغه مقصدم د ګرځیدل مقصد دغه چې بس ما د خلک وای چې او د خسړل نور د الله رضا نشته بس کمنګ ټول سوچو کار سره ځان کې سوچ کې بس دغه دنیا لالچ د بار لګي د الله رضا نشته الله دې په ټول کې د خپل رضا پیدا کړي نو چې وآت ذل قربى حقه ورکول خپلوالو ته حقونه دا غوي والمسکین او مسکینانو ته چې کم مسکین غریب فقیر دی هغه ته دغه حق ورکا وابن السبيل او مسافر ته نو مسافر حق سره حدیث کې راځي چې یو مسافر بلاره باندې په یو علاقه کې په یو ځای کې تیریږي په دغه مالی والا باندې واجب دی په دوی باندې دا فرض دی چې دغه میلمه د ډوډۍ ورکی دغه میلمه د ځای ورکی دغه میلمه خیال وساتي پوخا خدا او چلو چې یو میلمه براغه په جمعات کې به بس ار سړی بخیر او میلمه کم ځای نه غلي بس دغه لپاره ډوډۍ دار سب بیا په جمعات کې پاتې شو هغه شپه مې وکړه بیا بلړ خو بیا څه دور راغی چې بس میلمه به تا د جمعات د شپې لپاره پاتې کو هغه به جسار خبرې دي اب ټول شی وړ خرڅ کړي به ورو نو تابع په دې میلمه خدای تندر راځاو کې موږ اشته شی وړو نو بیا په دې باندې سوال کېدل پابندي ولګي چې راګه جمعات کې شپه کول اكو قربانه منګي دغه میلمه راغه غون شی وړو نو وس دې ته پاتې شو بس میلمه راشي یو سړی څوک به ځان له به خپل کار دی زمو سره څه کار دی اکثر د پوښتنه کوي احساس کار دی بس کوم نو سم کار چې سړی خپل کې جواب څه شي وچ جدي وجنار سړی وای دا خلا غلی خلج د بل خلا تر اگرزي نه نو د دې وجنه نو میلمه او علماو ذکر کړی دی حدیث نبی کيو میلمه د یو علاقه یو کور ول په زور خپل حق دا غوښتي شي چې هغه میلمه دا لازم دي او چې کله حدیثم سنت طریقه دار چې کله سړی کر میلمه راشي نو په کاله چې هغه یو 100 روپۍ نقدي ورګي یا دا هغه یو روټي دا ورګي چې هغه ځان سره پلاله په سفر باندې هغه ډوړې وخوري نو غوځنګ آسان چلې چې ګاډي کې کینو چې ګاډي والم ځان ارزه پیکس کړي قیام توام کې ودرېږي ال ته ودرېږي بخپل پریو خورو د نور نه غوخي کټ کی جو بس باز غریبانه جان اسی کوشي وګرځي را وګرځي بس هغه بومبوس کې هغه خلې خګه واپس ګاډي ته ورخي روان شي او کوم چې لک د مال لخه جو صبح شټینګ راوالن سوال شټینګ ډیر زمانه جو شټینګ پکې راوالي او درې لیزونه پکې راوالي او بس ابل موږ په لار کې ثوابې د دلو اجتماع یو زنانه زنګ سره یو بابا وسره پلار به یا به نکو الله عالم سوق بو سره موږ شاله سټ کې ناس په مغه خپل بابا ته جدي کلندر ته غدري کمال لا چپس راواله دا چپس راواله په مخه هغه یو ځای ودرې دا ځان لکه لاړیان جو ودري چپس نه راوصل جازنانه ولا پیسې ورکولې دی خپل پلار ته دا ولا ورکا ویننه دا خو زمونږ آشنا لري بس او نو مې آشنا به زکه چې ټول خلکو په لوټ کړل چې راځي ودرې ورته خوره اسکه بس بیغه حساب کتاب نشته
دغه ټول لین دین د دې چلې بس ځان له زیو پکس کړه ته لکه مانځټه ودرېګا الګ واړه وژنه مخکې قیام توام کې زیره کنال ته ودرېګو جمون بو کو 10 بو کو مون او 10 غم نه خو لکال دا باز دانو او جنبي نیکان صالحان پکې می 15 وخت مونږ دغه پابندي او بازي پکې ال ته ودرېګا قیام توام کې خپل کار وکي او سوارلیم د سر د طرف هوټل حلال کې وای زی چې په کم طرف زی جو وسي نو موږ دا خبره کوو مسافر داغه د پاره دا یو سټاپ سړیول دومره پیسې د خپل وس مناسب ورګي د یو سټاپ نه بل سټاپ لاړ شي نو دا سنت عمل او دا د صلح اتقیا نیکان خلق کوي داسي زمونږ دا سردار علي مفتی صاحب دغه خواله سوق لاړ شي میلمه بس د خپل وس مناسب بجیب کلاس کړي چې چاله ضرور کې چاله 1500 میلمه راشي داغه سنت طریقه څه کوي هغه ژوندې کوي ولا تبذر تبذیرا او خرچه مکوي او مخرچه کوي مال تبذیرن ببیزه خرچه کولو سره اس قسم تبذیر د دې مفسرینو یو اسراف ته یو تبذیر دی اسراف به لګيږي یو سړی 100 روپۍ لګي د 120 روپۍ لګي دی ولګي اسراف یو تبذیر دی یو ځکه پیسې په حق سره لګول ال د لسراو د پیسو دغه نه او بس دې پیسې دا لګي او ورکي نو تفسیر مظهری کې ذکر کړی دی قاضی سلام الله باندې پد رحم الله چې یو سړی پیسې لګي تبذیر چې د ګناه په میدان کې پیسې خرچ کول یا د ګناه په میدان کې پیسې نه خرچ کول دا نیکی ده او د ګناه په میدان کې پیسې خرچ کول دي ته څه لګي تبذیر لکه نن دور کې د جمعې ورځې چاندې ټوکرې پته ورسو ورته ګوري نار سړی سرخ خب اخرانګو کې دنه کوي او چې کله بیا بار چرته میلسي چرته بدګان راوستي یا چرته ډمان باندې راوستي یا چرته میلسي نو پای کې بیا پیسې شیندي او بیا به کله په ټیک ټاک باندې د سوران ورګي چې لکه موږ ډېر ښه کار کړی دی حیا به حیایم وکي او هغه بیا په فیسبوک عام ټول معاشري ته موخی نو دغه وجنه دغه تبذیر پیسې په میدان بیزه خرچ کول په یو غلط ځای کې به حرام کار کې تبذیر ویل کیږي یا د نن سبا دور مثال یو سړی بل ته لکه تاسو کار وای فای دی وای او وای مال د موبایل لګ وای فای کنیکټ کا جو کنیکټ کې اوسې فلمونه ځان ډاونلوډ کی خمزدار ټول شپه بیا کټ نه د شپې رڼاګانې خيږي یا دا مثال یا دا سړی لکه زما سره د اسپاټ لګ کنیکټ کولی و یو سو سیزونه مې ضروري هغه ډاونلوډ کوم کله بیا هغه شپه ډېر وګدل د جمی دا بیا تیریږي نه سړی بکټ کې ستړی شي نو هغه سو سیزونه به ډاونلوډ کې چې هغه ګور اکثر بعضې به کېداسي چې باو باندې سار بانک بکټ کې وي هغه پوهېږي نه چې بانک ویل لږه څه ټایم دی نو یو دغه مثال شو نو دې ته ویل کېږي تبذیر پیسې بېځای امام مجاهد رحم الله ذکر کړي دي یو انسان خپل ټول مال ولګي خود د حق په میدان کې ولګي مثلا مدرسه له جمعات دی غریب دی فقیر دی مسکین دی هغه ورکی دا ټول نیکی ده ټول ثواب دی او بل طرف ته داغه په بدله کې یو میدان دی مجلس دی او باغ کې نوري دا ټول ګناه دی نو دې ته ویل کېږي تبذیر ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا یقینا بیزه خرچه کوونکې دا رونو د شیطان دی او شیطان د خپل رب نه ډیر ناشکر دی ډیر نافرمان دی انکار کوونکې دی بیان القرآن کې او ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دی چې الله جل شانه دا شیطان او مبذر دا دواړه رونو ولې وګرځول وای شیطان الله عقل ورکړو د عقل عظیم دولت ورکړو خو په دغه عقل عظیم دولت باندې د الله نه پرمانی وکړه او دغه مبذر له الله ډیر لوی مال ورکړو خو د ډیر لوی مال دولت په وجه باندې د خپل رب نه پرمانی وکړه نو ځکه شیطان او دغه مبذر دوانه یو ذکرل چې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین چې دا مبذر دا د شیطان سره روړ دی او دویم ذکر کړی دی بیا چې دا شیطان چې کله انسان بدی طرف ته راغواړي بدی طرف ته راولي نو دا مبذر وسره د خپل د مال په وجه تعاون کوي نو ځکه د مبذر د شیطان ور ویل شي دی او د عربو دا قانونو مثلا یو سړی نیک عمل کوي نو بل نیک دی لکه وای دا سړی له پلان کې بشان دی
نو دغه شانتي یو سړی د بل په شانتي عمل کوونکې لکه موږ په پښتو کې هغه ډېر مشهور متل دی وی خټکی د خټکي نه رنګ اخلي. نو دغه شانتي د یو انسان تشبیه د بل سره ورکول د هغه بل سره د دې تشبیه د په صفت کې ورکول یا په قول فعل کې ورکول دغه شانتي د مبذر او د شیطان تشبیه هغه ورکړه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. دا یو لسم نمبر حکم دی. او که مخ ګرځوئ د دوینا اول به د مور پلار سره ولګو که تاسو د مور پلار نه مخ ګرځوئ د څه لپاره ابتغاء رحمة من ربك ترجوها چې تاسو د رحمت او د شفقت د مینې د وجې نه د دې نه مطلب دا چې تاسو د دې مور پلار د دې وجې نه مخ ګرځوئ چې آیا دوی موږ د دین او د عبادت نه اړئ نو په دغه وجه باندې تاسو ترجوها امید ساتئ د الله نه د دې خبرې چې الله جل شانه زه دعا کوم استغفار کوم چې الله زما د والدین دوی دی نیک طرف ته راولي دوی دی دین ته راولي او دوی په دې دین باندې څه شي قایم شي او دا دین باندې څه شي کلک شي د دې وجې نه نو دغه معنی مراد اخیستې ده. لکه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا چې د اولنې صحابي دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو زما مور پلار دې پتا باندې څه شي قربان شي چې کله دې مسلمان شو کور تلار نمونځ کو مور ورته څه کوي وی ما خو دین قبول کړلې بیا یې ډوډۍ وي زه ستا سره ډوډۍ نه خورم وی ولې ډوډۍ نه خورې بس وی دا دین د پیغمبر دین پرېږده هغه ورته وی مور کستا یو سال یې کستا سل ساونه شي او دا سل ساونه ستا نه وځي خو زه بیا هم د پیغمبر دین پرېښودو ته تیار نه یم. چې کله دا خبره واورېده نو د دې مقصد دا دی چې هر بچی د مور په طبیعت پوهوي هر بچی د پلار په طبیعت پوهوي چې زما د مور پلار سره په دې طریقه خبره پکار ده چې زما د مور پلار ځکه هر سړي او سوچ فکر جدای طبیعت جدای نو چې کله د خپل مور ته دا خبره وکړه بس دی ما د نبی علیہ السلام مجلس ته بوزه دی مور ورته وي بس دی روان کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته بوتله اول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس دین قبول کو او واپس راغله. دغه شان دی بل واقعه ابو سفیان چې دا صاحب ایمان نه راوړي دی راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي چې حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د ابو سفیان لور و د معاویه رضی الله تعالی عنہ خور و د وی زم چې د خپل لور ملاقات وکړ دا څنګه راغې بس کېناستو د نبی علیہ السلام په بستر باندې دی لوري ورته بابا پاسه چې د پاسه بسترې تر غونډک بیا کېناست وی لور ولی زما سه اکرام عزت نشته وی بابا عزت ډیر دی خدا بستر چې د چاله باغې باندې ته د ناستې نه دا خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر ده بلکې تا ایمان نه دی راوړی ته په ایمان باندې کلک شې نه ایمان تا قبول کړی نه دی لہذا ستا په پیغمبر په بستر باندې ناسته صحیح نه ده نو خبره ورته په نرمه طریقه سره وکړه. دغه شان دی بل واقعه کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغی کور ته مور وټکو بس د مور لاس بس ستړي شو یو عالم ذکر کړي وی دی بر عباس د خپل مور لاس به بیا خپل کو دمه به شو بیا به چا بکړل بیا به د مور وړبو اخر دا چې د املا به ډیر زیات سخت تکلیف درد بہت شروع شو بس یو ورځ راغی د نبی علیہ السلام مجلس ته وی ابو هريره ولی وی د الله رسول بس زمانه مور د پر دوا واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولی بس وی دسی والے ملای ورته خو دره وی تا خور د سویلی نه دی کنه وی نه ورته هیڅ نه دی وی بس سیدا بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شروع کړه وی الله زما د شاګرد ابو هريره مور ته ایمان نصیب کړه. یو صحابي راغی د الله رسول یو بډای راغله بار په ډبه باندې ناست را وای چې زما د یو بچی دی تل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته کې نزوزم نبی علیہ السلام راوته وی سوق دی ابي وی دغه شان دی یو کس ته راوته پته نه جکه استاد سره گینی پاسیو راځي دا خبره ورته کوي بیا راځي هغه ورته وی ابي بیا ازما نبی علیہ السلام فرمایل بیا خطي جو بس یو ادونه را پاسه د نبی علیہ السلام مبارک تندې مبارک خپل کو وی کلمه راته وای چې کلمه ورته وی بس ابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی وی خاندل وی ابو هريره وستا مور ایمان راوړو بس لاړ شه غسل طریقه هر څه ورته وک نو ولی چې د مور د پاره دعا
او د مور د زړه دعا ارمان دا صحابه خپل مور پلار دپاره دعاګانې غوښتې وي. بل واقعه کې راځي اویس قرني دی په یمن کې اوسېدو دره مور ډېره بیماره وه. د بار بار دا سوچ کوو چې زه لاړ شم د نبي علیه صلات وسلام خواله نو موقع نه میلاوي د مور ورته وي که ته ځې بس زه به مړه شمه. یو وخت داسې راغی چې مور یې دنیا نه رحلت وکړو. بس د داسې طریقه وکړه چې سورلی مرلی ځان له تیاره کړه او د یمن نه را روان شو. په لاره کې چاته وي ما د مدینې لار وښایه. هغه ورته چېرته ځې هلته؟ وی زم د نبي علیه صلات وسلام داسې آخري پیغمبر دی او د هغه ملاقات کوم. بیا خو وفات شوی دی. دی سورلی نه کوش او ډېر زیات خفه کېناست. واپس راغی بس وي زه کېږي به نو. نبی علیه صلات وسلام هلته عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلي وی داسې د یمن نه به یو سړی راځي او دا نوم به یي ته به د هغه نه دعا غواړې. بیا د الله رسول صحابي دی وی نه وی څنګه دی غواړم ای بس ته به د هغه نه دعا وغواړې. نو چې کله بیا به د یمن نه قافلې دا حج له راتلې نو د عمر رضی الله تعالی عنه به دا قافلې ودرولې. یو کس ته به یې لاړ شي تپوس وکړه چې پلانکې نوم او پلانکې د علاقې سړی به ګشتې که نشته. یو ورځ به خپله راپاس وي دا کسان خو ما ته نه ښایي کېدی شي دو ما ته دا کس نه ښایي. په خپله راغی قافلې ته ودرېد. چې کله راغلل وي تاسو د یمن نه وي او پلانکې وي هغه خو زموږ نه مخکې تللی هلته دی هغه خان دا ساتي او موږ وروسته ځو هغه یې صحیح ده. بس در ځان سره صحابي کو او عمر رضی الله تعالی عنه هلته ورسېد. چې کله یې وکتل دا اویس قرني دی په مانځه ولاړو. نو ده چې د خپو کشار اورېدل نو پورې د خپل مونځ زر کړی وي داسې څاروي و دا ورسره و که نه د پخوا خو دا و چې یو کس به څاروي بوتلل او بیا دا غټ دغه و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسېد درې زرې خبرې اترې کولې. بس ده ته یې ویې ډېرې خبرې زما سره مه کوه ته څوک یې او څنګه وې. پته خو ورته نه و چې دا عمر دی رضی الله تعالی عنه. بس چې کله آخر ورته وي بس وي نبي علیه صلات وسلام ما ته ویلو چې داسې یو کس دی ته به د هغه نه دعا وغواړې. او بیا ورته وي ستا څه عمل دی؟ هغه ورته د خپل مور دا واقعه بیان کړه چې ما د خپل مور خدمت کو ما څو بېرې اراده کړې وه چې زه نبي علیه السلام خواله ځم چې ما ته صحابیت میلاو شي. خو بس زما مور وی که ته زما د خوان لاړې زه وفات کېږم. د هغې نه پس نبي علیه صلات وسلام ما ته داسې ووي چې ته به د اویس قرني نه دعا وغواړې. نو چې کله هغه مقام مرتبه یې ولیدل بس عمر رضی الله تعالی عنه او هغه ډېر حیران شو چې دا څه واقعه ده. ما خو ډېر افسوس کو چې زه به نبي علیه السلام ما نه دی لیدلی او نه زه به ځم نبي علیه السلام ملاقات به کوم او ده ته نبي علیه السلام ویلي چې ته به د نه دعا وغواړې. نو دا خبره پکې څه وه؟ دا اصل د مور دعا وه چې مور ورته دعا کړې وه او د مور خدمت یې کړی. نو نبي علیه السلام عمر ته وي چې ته به دعا النکې نبي علیه السلام سره ملاقات هم نه دی شوی. نو په دې ځای باندې ذکر کوي واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک ترجوها. که ته امید ساتې چې آیا زما دا مور پلار به ایمان راوړي او د هغې په تمه ناستې چې الله به یو ورځ اسلام قبول الله به یو ورځ دوی ته اسلام ورکړي الله به د دوی په زړونو کې دین کلک کړي او د هغوی لپاره دعاګانې کې فقل لهم قولا میسورا او وینا ورته نرمه کې. بس یو ورځ دا و چې ابو هریره سعد بن ابي وقاص دو خپل موریانې ولیدې چې ایمان باندې منور شول او بیا هغه ژوند هغه زندګي څه کړه تېرېده. دا د یو واقعې سره ولګېده. انشاءالله سبا بیا د دوو واقعاتو سره نور لګو. الله دې صحیح عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه.